سلامونه دوستانو، نن چې سحر وختي راپاڅېدم نو جمعې ته 10 منټ پاتې و، ځان مې تیار کړی په انتظار وم، خو خوب راته بس ګیټ مې اوچت که 10 منټ وما وې راشه په دې کې ویله مسجد ته ورسمه. تکه توره تیاره وه، سپوغه پل بس خپل کاونټر مې راواغېسته او ګوته کې مې واچوه، ذکر فکر مې شروع کړو، مسجد په لوري باندې په مزه مزه باندې روان شوم. او ښه یخني هم ده، خو بس اصلي محبت دغه دی چې په سحر وختي کې سړی په دې دغه یخنۍ کې مسجد ته لاړ شي او مونځ وکړي، خپل خوب خراب کړي او مونځ وکړي، نو بس دا الله سره د محبت یو دلیل دی. کوشش کوئ چې د سحر مونځ مه قضا کوئ، چې د سحر مونځ وکړئ نو د څلورو مونځونو به خدای پاک په خپله توفیق درکوي. نو بس روان وم په مزه مزه، بس مسجد ته راورسېدم. ماشاء الله د شپې د مسجد ښکلا یو په دوه وي د لیټونو سره، نور یې هم مزه کوي. بس ټیم لږ و، بس جومات ته رادننه شومه چې مې وکتل 15-16 کسه بوډاګان ناست وو، بس نور خیریت و. بس لږ انتظار نه بس شیخ صاحب اقامت وکړ، مشر شیخ صاحب جمعې ته ورمخکې شو. بس په 8 کسه هم جمع وکړه. جمعې نه پس مې لږ ډېر تلاوت وکړ، واپس خپل طرف ته راغلم. رڼا په لګېدو وه، د مرغو چغارو، د سپو غپارو، ښه ټیټ یخني وه او ماشاء الله بس دا لوک په تاسو ګورئ چې څونه مزه کوي او څونه خوند کوي. د فرشمنټ دپاره دې کې لږ تو راتاو شومه، لږ واک ماک مې وکړو، خوند او مزه مې ترې واخیسته. سحر د انور د راښکاره کېدو پورې دې ځای کې لږ تو راتاو شومه، ډېره مزه یې وکړه یاره، ډېر خوند کوي. تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې خوند او مزه ترې تاسو اخلئ که نه، مونږ هسې دومره خواري کوو. ظالمانو چې ته لایک او کمنټس خو کوئ په دغه باندې، خو تاسو نه ستړي کېږئ، نو زموږ ته هم ډاډ میلاویږي، نو دې نه به هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته جوړو. بس بیا رادننه شومه، کمرې ته یخني مې شوې وه، ډایرکټ کمبل ته راوختمه. بس کمبل کې لږ ساعت کېناستم، د بار نظاره مې کتله، ګیټ مې اوچت کړی و. بس بیا مې ډایرکټ لایټونه میټونه مړه کړل، تیاره مې کړه، اوده شومه. بس بیا لږ وروستو راپاڅېدم، بس وړه تیار وم، ما وې راشه چې ځان له توکړې پراټې پخېږم ناشتې دپاره. ما سره یو کس 2 نور هم په انډیوالۍ کې دي، خو هغوی په ویډیو کې نشته دي. توکړو پراټو چل هم په دې کې زده کړې، چې لومبي به پېړو غځوې، بیا پې غوړي واچوې، بیا پې لږه بوڼه داسې وتوړوې میده، او واپس پې داسې رارول کړې، داسې به یې راښکلې کړې. ښه برابر همدغه طریقې زده کوې او په کمنټس کې را سره هم شریکوې. بس بیا به یې لږ دم ته کېدی، دم مې کړې په پیړې، هغې نه پس مې بس ګیس ته تیرې میرې وو او تباهۍ هم شته، خو بس دی په ریپان کې پخوم چې غوړي نه ضایع کېږي. نو ډایرکټ مې غځول را شروع کړل، ښه مزېدار. بس پراټه مې ډومبۍ ور واچوله، ما وې راشه چې خوند او مزه یو په دوه شي. خو تاسو را سره ضرور په کمنټس کې شریکوئ چې تاسو زما د ویډیو نه څه خوند مزه اخلئ که نه، داسې دومره خواري کوم. بس بیا مې یو پراټې دپاره یو 2 انډې هم د فرج نه راواغېسته، مې راشه دام پې ور واچوه چې ملګري پکې ویني چې انډې په پراټې د پاسه اچوي، نو هغه به څنګه طریقې، نو هغه مې پکې راته وښولې. یو 2 انډې مې په یو پراټې ډبلې ور واچولې، ښه زبردست یې، مالګه مې پې وډوړوله، ښه خوند یې وکړو. او ما له خو دا پخلی نور هم د خوراک نه راله زیات دا پخلی مزه راکوي. به دلته دې پردیس کې سړی دی پخلي سره عادت شي. او بس دغه پراټې بیا پخې شي، ماشاءالله لوک ته یې وګورئ، ښه زبردست دی. او بس ځان ته مې په ټیبل ورسره ریډي کېښودل، ما وې راشه چې اوس پکې یو وړی وخورم او دې ویډیو کې راولم چې مزه ترې واخلئ تاسو هم. ملاقات به کوو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې، د الله په امان.